عرفان درانی تاسو ګورئ بیا مې خیبر دا ټایم جی مونږ په پښتون جرګه کې موجود یو مونږ سره ډېر ښه شخصیت موجود دي دې سره د دې جرګې حوالې سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بالکل اوبویسلی پښتنو یو سټیپ اوچت کړی دی او انشاءالله تعالی څه پازیټیو رزلټ به خامخا راځي ځکه چې پښتانه چې کله په یو څیز باندې ودرېږي نو انشاءالله هغه خپل ځای له رسوي. منظور بھائی راغلی دی دوی سټرګل یې کړی دی پښتنو دپاره دې سره سره زمونږ د دې وطن خاص کر خیبر پښتونخوا زه به ورته تړي ووایم د پښتنو ټول دا ټایم موجوده دي. جی څه ویل غواړي زمونږ د دې فیډرل ګورنمنټ ته؟ فیډرل ګورنمنټ خو زما صرف یو دا میسج دی که چېرته پښتانه یو ځای شي نو هغوی ډېر څه کولی شي او بل پښتنو ته هم دا یو میسج دی چې یاره تاسو خپل اتفاق اتحاد راولئ. کله چې تاسو په اتفاق اتحاد نو دنیا یو طاقت هم تاسو نشي ماتولی. یقینا تاسو اتفاق راولئ د دنیا یو طاقت هم نشي ماتولی. نن په جرګه کې موجود یو ټول پښتانه د خیبر زلمي راغونډ شوي دي راغلي دي خپل حق دپاره یو اواز یې اوچت کړی دی او الله دې دې کامیاب کړي. ولې چې موږ په خپل هم پښتانه یو الحمدلله پښتانه چې یو ځل ودرېږي په یو خبره باندې نو هله دې رستو کېږي چې هغه کار هغوی کړی وي او هغه کار چې فتح شي نو بیا د فتح خوشحالي دی مناوئ. دا راته ووایي چې نن جرګه کې ډېر زیات ګڼ راغلي دي تعداد سره خیبر پښتونخوا نه پوره ملک نه به ورته ووایو بهر نه هم پکې راغلي پښتانه. جی اوبویسلی صرف د کې پی نه دي د بلوچستان پښتانه پکې هم دي او زه ډېر خوشحاله یم چې یاره پښتانه په یو داسې موقع یو ځای شوي دي نو دا زموږ ټول پښتنو لپاره د خوشحالۍ او د باعث فخر خبره ده. زمونږ د خیبر پښتونخوا ګورنمنټ څه مرسته پکې شته؟ جی اوبویسلی ما خو چې کوم ویزټ وکړو نو دلته کې ریسکیو 1112 ټیمز موجود دي ډاکټرز موجود دي. دې نه علاوه زه را خبر شوم چې ډېره ښه سیکیورټي ورله هم ورکړې ده نو مرسته خو پکار چې کې پی ګورنمنټ که څه نه وي کړي نو ورسره نور هم وکړي او اوبویسلی زما چې څومره خیال علي امین صاحب پرون هم راغلی او بله ورځ هم راغلی نو موږ ټول چې څومره سیاسي پارټیانې دي که هغه هره پارټي وي که هغه رولینګ وي که هغه په اپوزیشن کې وي نو دا د پښتنو د یووالي ورځ ده نو ټول ته پکار دی چې دی کې خپل شرکت ضرور وکړي. ډېره مننه مهرباني. جی بالکل فری میډیکل کیمپ خیبر پښتونخوا حکومت دا اړخه لګېدلی دی خبرې اترې کوو. دې کیمپ ډاکټرز ناست دي سره چې د دوی اوسه پورې خو داسې څه پیشنټ نه دی راغلی څه داسې یا نور. السلام علیکم. دا راته وایي ډاکټر صاحب فری میډیکل کیمپ خیبر پښتونخوا ګورنمنټ اړخ نه لګېدلی نو څه داسې پیشنټ خو نه دی راغلی یا سیریس یا نور داسې؟ نن خو دلته موږ ته داسې سیریس پیشنټ نه راغلی زموږ هغه بره پاس چې کوم کیمپ دی که نه موږ خو ډي ایچ او خیبر د طرف نه یو که نه ډسټرکټ هیلث چې کوم هغه دی افیسر د هغې طرف نه یو هلته یو پیشنټ و هغه بیا موږ ریفر کړو ریسکیو 1112 په هغه باندې ایم آی ورته شوی و که نه بوډا کس و هغه هم ریفر کړلو. دا راته ووایي دلته به سر درد مطلب پین څومره چې دي هغه به راځي او میډیسن به تاسو ورکوئ د ګورنمنټ اړخ نه تاسو بالکل د ګورنمنټ اړخ نه جی فری میډیکل کیمپ الاو دي دلته راغلي ډاکټرز ښه ناست دي ډي ایچ او د اړخ نه هم د خیبر ایجنسۍ چې کوم ډي ایچ او دی د هغه اړخ نه راغلي دي او دوی دلته ناست دي. یقینا تاسو ګورئ هر رنګې ټیبلټ دلته پراته دي میډیسن پراته دي او دلته سټاف چې دی ماشاءالله بالکل داسې ریډي ولاړ دی چې ناخوشګواره واقعي الله دې ونه کړي چې رانه شي خو دوی ورته بالکل اګري دي ولاړ دي ټریټمنټ دپاره انجکشن یې هم پرتې دي دې کې سره سیرپ یې هم دي که ټیبلټو خبرې وکړو نو هر رنګې ښه کمپنیانو ټیبلټ یې دي کې پرتې دي. دې سره سره چې دی نو که موږ د کیمپ خبر وکړو فری میډیکل هم دې دپاره دي ایښې دی د خیبر پښتونخوا حکومت چې زموږ د پښتنو ته ریلیف میلاو شي. تاسو ولاړ یې ایمرجنسي دپاره څه وینا کول غواړئ؟ انشاءالله موږ د ایمرجنسي سرویس ته څومره عوام راغلي دي هغو له به انشاءالله موږ فرسټ ایډ او ایمرجنسي داسې رسپانس مهیا کوو. اوسه پورې خو سر راغلي نه دي که نه؟ نه اوسه پورې داسې غټه ایمرجنسي خو نه ده راغلې خو چې کوم وړې وړې واقعې راشي هغه آن د سپاټ باندې دلته موږ یو څو درې څلور هغه حل خیبر پښتونخوا په وینا باندې ولاړ یې انشاءالله خیبر پښتونخوا په وینا باندې سردار امین علي ګنډاپور په وینا وزیر اعلی خیبر پښتونخوا وینا باندې 1112 چې کوم خدمات دي د چا نه پټه نه دي دی نه شپه ګوري نه ورځ ګوري باد باران طوفان نه ګوري خو دی رسي نو دی ته هم خراج تحسین د سلام پیش کوو 1112 ته چې ماشاءالله زموږ دا نوجوانان چې کم دي ډېر بهادر او موږ له یو نر خبره دا ده چې پښتانه دي او نه ډر دي په دې باندې موږ فخر کوو. جی مننه. ایله راغلي
پښتنو وروڼو ته؟ یاره مونږ خو داسې وینا غواړو چې بالکل دا پښتانه ټول سره یو شي او یو اتفاق شي او یو داسې خبره راغونډه کا چې ټولو پښتنو کې خیر وي. او بله خبره دا ده چې د هر ځای پښتانه راغلي، د بلوچستان هغه راغلي، د وزیرستان هغه راغلي، د دیر هغه راغلي، سوات هغه راغلي، باجوړ هغه راغلي، غونډ خلک راغلي. پښتانه چرته وو د وسایلو د حقوق دپاره خبره ده. ډېرې بدامنۍ دي د پخوا نه، چونکې زه خپله وکالت سره تعلق ساتم. دا رنګ کسان تر اوسه پورې غیب دي چې په هغې باندې اف آی آر یې نشته دی، نه پې اف آی آر شته، نه پې څه بل څه دعوې شته او هغه غیب شوي دي. بل د ټولو نه زیاته خبره ده چې د پښتون وسایل چې کم زمونږ مالي کم هغه نیچرل هغې ریسورسز دي، په هغې باندې د وفاقو چې دی یو قبضه ده. که د ګیس په شکل کې وګورو، که موږ د پټرولو په شکل کې وګورو او که نور دارنګې کم وسایل، نو موږ د وفاق نه دا مطالبه کوو چې مهرباني پښتون قام له خپل وسایل ورکړي. که چېرته دوی د خپل وسایل ورنه که نو دا هر پښتون سړی او قانوندان سړی په دې خبره پوهېږي چې دا یو فارموله چې کام له خپل حقوق نه ورکړلی کېږي، همالته ټولو نه زیاته بدامني خورېږي. دا نن چې کومه راغونډه شوې دې دپاره شوې چې وفاق دې موږ سره زموږ ټول پښتانه چې د هر قوم سره تعلق ساتي، یا مومند، افریدي، خلیلي، دوی ته حقوق ورکړي او یو تعصب چې کم زموږ د ملک را روان دی هغه تعصب ختم شي. موږ یو قوم یو هغه یو. دا خبره نه چې یاره نه په دې وسایلو د پنجاب حکومت زور زبردستي او قبضه نه. زه دا عرض کوم د حکومت نه، وفاق حکومت نه، چې څومره پښتانه دي هغې له خپل حق ورکړي، که د وسایلو په شکل کې، که د امن په شکل کې وي، که نوکرو په شکل کې، چې هر څه وي. ځکه پښتانه ډېر ودرېدلی شو. نن په جرګه کې موجود یو جنوبي وزیرستان ملک صاحب هم ناستې دي، سره به هم د جرګې حوالې سره خبرې اترې کوو چې څومره دلته تعداد راغلی دی او د کم اضلاع نه راغلی. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ملک صاحب دا راته ووایه، جرګې اخري ورځ ده، سرنګ به راوړي انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ملک عطاالله جان د ځنګل بادشاه د جنوبي وزیرستان مسعود عبدالله قبیله نه تعلق لرم. انشاءالله چې جرګه ډېره کامیابه شوه، انتهایی کامیابه شوه او رنګ یې هر وړی دی او د دې موږ اتیا کسان ورکړل که نه پوه شوې، اتیا کسان د هر ضلع نه، د هر زوی نه چې کومه دو هغه دی اوس په سټیج باندې لګیا دي، خپل کارګزارۍ خپل علاقې غا تکلیفونه بیانوي او غا ورکوي که نه. نو جرګه کامیابه دو انشاءالله چې دې باندې اخري فیصلې کېږي. بله دغه اتیا کسانو سره چې کوم دی که نه دا اختیار وي چې په کوم ځای تکلیف جوړېږي، دغه سره بیا دغه غونډې خپل علاقې نه، خپل خال، خپل قومي نه پسې درېمې د هغه نه ماحول جوړېږي چې کوم ځای ته د میشت سره شوی دی پښتانه سره انشاءالله دغه ازاله وکېږي او دغه میشت سره رکوي او موږ امن غواړي. پوه شوې، د امن دپاره راوتلي ځکه چې دا تباه او بربود شوي که نه. د میش کورونه ړنګ دي، د میش جماعتونه ړنګ دي، د میش بچیون به تعلیم شول، د میش هسپتالونه نشته. د میش سره خو هغه ظلمونه وشول چې حضرتي په تاریخ شه نشته دی. هغه ظلمونه د جرګې رنګ هر وړی دی. انشاءالله پښتون غونډ په یوه اتفاق هشه او اوس حلف هم وخلي په قرآن و قسم حق و چې زه د خپل قوم سره، د خپل پښتون سره غداري هم نه کوم او په ایماندارۍ سره چې کومه زه د اواز هڅه کوم او دا قومي نه چې څه تکلیف وي. اول خو ګورنمنټ په اسونه طریقه باندې ماني چې نه ماني، دا قومي نه غوډر چې کېږي هغه خبرو به ماني که نه. ملک صاحب کم ځي پښتون پکې شرکت کړی دی په دې جرګه کې. د بلوچستان نه واخله که نه چې بلوچستان نه راغلي دي، باجوړ، مومند، ورګځای او کورما، مطلب ساوت وزیرستان، نارت وزیرستان، صوابه، جنگیرای، مردان، پوه شوې، چرساده، پېښور او انګو، کوهاټ، کارک، بنو. مطلب چې داسې ځای نه دی پاتې چې په کوم ځای پښتون پروت دی، پښتون ځان رسولی دی. بهر ملکونو نه هم پښتانو ځان را رسولی دی. یاره راغلي دي، بهر ملکونو نه هم راغلي دي. پرون یو دي کسان راغلي دي چې په 72 غنټې کې دوی راورسېدل که نه، په 72 غنټې کې پیدل. او یوه ښځه
یوه ښځه وه د موږ مسعوده چې هغې وا 400 کسان ته روټۍ پخه کړې وه ورکړې وه په خېټې مړه کړې وي او 72 غنټې کې دوی راورسېدل دلته د پنډال ته که 72 غنټو کې جی یو محسود لیډیز لکه ښځه هغه د 400 کسانو روټۍ تیاره کړې ده. ډېره لویه خبره ده او بیا د پښتنو چې کومه خبرې اترې وي بالکل د جرګې طور سره کېږي. موږ سره یو بل مشر هم ناست دی، دې سره خبرې کوو. جی بیا یې که نه یو ظلمه یی بیا چې ظالم ته که ډېر ناز دی په دارونو په دامونو په ظلم په وحشت په زولانو په زنجیرونو زمونږ د ژوند پرستو لیوانو فیصله دا دی یا سر دی تیغه تیر دی یا معراج دی. بالکل دی شاعرانه انداز کې د خپل د مینې اظهار هم وکړو او د دې جرګې دپاره چې کوم پښتانه راغونډ شوي دي دلته غونډه شوې ده هغې غونډې رنګ راوړی دی دې دپاره چې پوره خیبر پښتونخوا څه چې د بلوچستان هم پښتانه دي کې شامل دي دې جرګې رنګ راوړلو. زه خو به همدا وایم د خپل چینل وسادته چې د دیو څه حقوق دي انشاءالله هغه بس پوره دي. کیمرامین کامران سره پیام خیبر عرفان درانی پیښور.